بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو قدرمنو محترم اوریدونکو، محمد داود عابد ستاسو د دعاګانو محتاج یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. په دغه دعا باندې چې الله مو کامیاب او کامران لرو، ډیر خوشحاله اوسئ. محترمو، د جنت د نعمتونو تذکره ما تاسو سره شروع کړې وه او دا مې درته ویلي چې په دنیا کې یو انسان د کم څیز خواهش زیات کوي، رب العالمین د ده د خواهش پوره کولو دپاره په جنت کې د هغې په ډېر ښکلي انداز باندې انتظام فرمایلی دی. د دنیا په خواهشاتو کې یو خواهش د انسان دا هم وي چې ما سره د ډېره ښه سورلی وي. لکه د دې زمانې خلک وي چې ما سره د ډېر ښه ګاډي وي چې په هغې کې زه سفر کوم او ګرځم. د جنتیانو دپاره به هم په جنت کې د بهترینو سورلو انتظام کړی شوي. داسې سورلی چې په هغې باندې به دي سوریږي او په جنت کې به په هغې چکرې لګوي. حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زما به اسونه ډېر زیات خوښ وو. ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړه، یا رسول الله هل فی الجنة خیل؟ ای د الله پیغمبر، په جنت کې به اسونه وي که بني؟ نبی علیہ السلام مبارک فرمایل، ان ادخلک الله الجنة یا عبد الرحمن کان لک فیها فرس من یاقوت له جناحان یطیر بک حیث شئت. ای عبدالرحمن، که چرته تا الله پاک جنت ته داخل کړی، ستا دپاره په جنت کې د یاقوتو اس وي. د هغه به دوه وزري چې کوم طرف ته ستا خوښي هغه طرف ته به دا اس الوزي او ته به په هغې سورلي کې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي دی، حضرت بریده رضی الله تعالی عنه، فرمایي چې یو سړی د نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر شو او د نبی علیہ السلام نه یې تپوس وکړه، یا رسول الله انی احب الخیل ففی الجنة خیل. د الله پیغمبر، زما اسونه ډېر زیات خوښ دي، نو آیا په جنت کې به اسونه وي که بني؟ نبی علیہ السلام مبارک هغه ته هم ارشاد فرمایه، ان یدخلک الله الجنة فلا تشاء ان تركب فرسا من یاقوت حمراء تطیر بک فی ای الجنة شئت الا رکبت. که چرته رب العالمین تا لره جنت ته داخل که، آیا ستا خوښه نه چې د سرو یاقوتو یو اس وي او هغه په جنت کې چې کوم طرف ته ستا خوښه یا هغه طرف ته الوزي او تا هغه ځای ته رسئ. بیا رسول الله مبارک ته یو بل کس راغی او تپوس یې وکړه، یا رسول الله فی الجنة ابل. ای د الله پیغمبر، په جنت کې اوښان شته؟ پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته جواب ورنکړ. هغه جواب چې کوم یې مخکې کس ته ورکړی، هغه هغه جواب ورنکړ، بلکې هغه ته وفرمیل، یا عبدالله ان یدخلک الله الجنة کان لک فیها ما اشتهت نفسک ولذت عینک. ای عبدالله، ای د الله بنده، که چرته الله پاک ته جنت ته داخل کې، نو ستا دپاره په جنت کې هر هغه څه وي چې ستا زړه غواړي، هر هغه څیز به چې ستا په هغې باندې سترګې خوږیږي، ستا سترګې چې کوم څیز خوښوي الله پاک به هغه درکوي. جنتیان به په جنت کې د یو بل ملاقات لځي، د هغه ملاقات دپاره به قیمتي اسونه او دا اسونه دا به داسې اسونه چې دی به چرته ګن نه کوي، مطلب میچازې وغیره، دا به داسې اسونه، دا به د جنت جوړ کړی شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، ان من نعیم اهل الجنة انهم یتزاورون علی المطایا والنجب وانهم یؤتون فی یوم الجمعة الى آخر الحدیث. جنتیانو دپاره چې کوم نعمتونه ورکولی شي، هغې کې به یو نعمت دا هم وي چې دی به په قیمتي سورلو باندې سواره وي او د یو بل ملاقات له به ځي او دی به
په دغه قیمتي سورلو باندې سواري، یو بل له به ملاقات لځي او د جمعې په ورځ به دې ته داسې اسونه راوستی شي چې هغه به زین کړی شوي وي او د هغې په خوله کې به واګې وي. قدرمنو، په جنت کې به د سورلۍ دپاره او د ګرځېدو دپاره اسونه ورکولی کېږي او دا به ښکلې زین کړی شوي وي او ډېر ښکلې به ښکاري، مزیدار به ښکاري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې دغه صحابي چې حاضر شو، هغه وړاندې حدیث ما تاسو ته ذکر کړل چې د اوښانو متعلق تپوس یې ترې وکړ. نو نبی علیه السلام ورته داسې ونه وی چې ګینې په جنت کې به اوښان نه وي، او دی هم ورته ونه وی چې یاره په جنت کې به او اوښان وي، بلکې نبی علیه السلام وفرمیل چې څه ستاسو هلته خوښیږي ټول هر څه به تاسو له درکولی کېږي. نن هم بعضې خلکه مونږ نه تپوس یاره جي دا پلاني څیز به جنت کې که بني، چې تی هلته خواهش کې نو خامخا به وي، او هلته به انسان د پاکو څیزونو خواهش کوي، د ګنده څیزونو خواهش به نه کوي، او د پاکو څیزونو دپاره به الله پاک دته هغه ورکوي، هر هغه څه چې انسان غواړي رب العالمین به وله ورکوي. قدرمنو، د جنت په نعمتونو کې یو لوی نعمت به دا وي چې د جنتیانو عمر هغه به 33 کاله وي. د جنتیانو په بدن باندې به ویښته نه وي. د جنتیانو سترګې به بغیر د رنجو نه تورې سترګې وي، ښکلې، هغه به ښکلې ښکاري. او ټول جنتیان چې دي دا به د حضرت آدم علیه السلام په قد و قامت باندې، اوږدوالی به د یو جنتي 80 ګزه وي او پلنوالی به 9 ګزه وي. او جنت کې به ژبه کومه ویلې کېږي؟ نو په جنت کې به ژبه عربي ویلې کېږي. يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 30 أو 33 سنة. جنتیان به جنت ته په داسې حالت کې داخلیږي چې دی په بدن باندې به ویښته نه وي، او د دې سترګو بغیر د رنجو نه ښکلې تورې سترګې وي، او 13 کاله یا 33 کاله په عمر کې به دی جنت کې انسان ښکلې ځواني د 13 کالو ځواني وي. په دقه ځوانۍ کې به جنت په جنت کې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث مبارک کې ورسره د دې الفاظو تذکره هم کړې ده چې علی خلق آدم 60 ذراعا فی عرض 7 اذرع. نبی علیہ السلام فرمایي چې جنتیان به په داسې جنت کې داخلي، په داسې حالت کې جنت ته داخلیږي چې د هغې په بدن به ویښته نه وي، ښایسته ښایسته ځوانان به وي، او د هغې سترګې به بغیر د رنجو قدرتي هغه تورې وي، او د 33 کالو په عمر کې به یو قد او قامت به د حضرت آدم علیه السلام په صورت وي، اوږدوالی به 80 ګزی، پلنوالی به 9 ګزی. دا به ډېر ښکلی ښکاري دا انسان. قدرمنو، دا په جنت کې چې یو جنتي داخل شي نو داغه عمر به څومره وي، داغه قد و قامت به څومره وي، او داغه ژبه به څومره وي. د دې 3 واړو متعلق ما تاسو ته خبره اتره وکړه. امام بخاری رحمت الله علیه او امام مسلم رحمت الله علیه یو روایت ذکر کوي، فکل من يدخل الجنة على صورة آدم. هر څوک چې جنت ته داخلیږي ناغه به د آدم علیه السلام په شکل او صورت باندې. دا خو د انسان د اوږدوالي او د پلنوالي خبره شو. او جنت کې به ښکلا څومره، نو یو خو د جنت د ښکلا متعلق تاسو ته ما تفصیلي احادیث ذکر کړي دي، خو یو روایت کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې جنتیان کله جنت ته داخلیږي نو هغه وخت کې به رب العالمین هغې ته د حضرت یوسف علیه السلام په شان حسن ورکړي وي. په دنیا کې د ټولو نه زیات ښکلی انسان رب العالمین حضرت یوسف علیه السلام پیدا کړو. هر پیغمبر له الله پاک څه بعضې امتیازي خصوصیات ورکړو، لکه داود علیه السلام له الله پاک ډېر ښکلی آواز ورکړو، او سلیمان علیه السلام له الله پاک بادشاهت ورکړو، او دغه شان حضرت یوسف علیه السلام په حسن کې مشهور و، دغه حسن ډیر زیات و. نو کم یو جنتی چې جنت ته داخلیږي د جنت د داخلېدو په وخت کې به ښکلا د حضرت یوسف علیه السلام په شان وي.
د دې ټولو خبرو خلاصه دا ده چې جنت ته سړی داخلیږي نو په جنت کې به مطلب دی په داسې حالت کې داخلیږي چې د ده رنګ به داسې ښکلي لکه په دنیا کې چې ټول نه ښکلی رنګ د چا وي د ده قد و قامت به داسې ښکلي وي لکه په دنیا کې چې کم قد و قامت د ټولو نه ښکلی د ده سترګې به داسې ښکلي وي لکه په دنیا کې چې د ټولو نه ښکلې سترګې د چا وي. محترمو په جنت کې به ما تاسو ته ووي چې جنتیانو ژبه عربي وي لکه کتابونو لیکلي لسان اهل الجنت عربي د جنتیانو ژبه به عربي وي. فتاوه هندیه او شامی دا خبره ذکر کړې ده چې عربي په نورو ټولو ژبو باندې فضیلت لري او دا ولې ځکه چې دا د جنتیانو ژبه ده. څوک چې په خپله دا ژبه زده کوي یا بل ته ښیي نو په دې ژبه زده کولو او بل ته په ښودلو باندې هم انسان ته ثواب میلاویږي. دا کتابونو لیکلي للعربیة فضل على سائر الألسن وهي لسان أهل الجنة فمن تعلمها أو علم غيره فهو مأجور كذا في السراجية. فتاوه هندیه جلد نمبر 5 صفحه 378 دی لیکلی دي چې عربي ژبه دا د جنت ژبه ده. نو کم خلکه چې عربي زده کوي نو دې ژبې له په نورو ژبو باندې فضیلت حاصل دی او د دې ژبې زده کول او بل ته ښودل دواړه دا د ثواب کار دی. قدرمنو د جنت په نعمتونو کې به څه نعمتونه خو دغه وي دا کوم چې ما تاسو ته ذکر کړل. خو د جنت په نعمتونو کې یو نعمت دا دی چې د جنت کم عمارتونه او بلډینګونه جوړ شوي د هغې چې کومې خښتې وي هغه به ځان له یو امتیازي حیثیت لري. د جنت آبادي چې څومره شوي او په هغې کې کومې خښتې لګولې شوي د هغې یوه خښته هغه به د سرو زرو وي. یو خښته به د سرو زرو وي ډېره ښکلې به وي بله به د سپینو زرو او کومه مساله چې هغې ته اچولې شوي وي هغه به د مشکو او د انبرو او د زعفرانو نه جوړه شوي وي. مطلب خښته به یوه د سرو وي بله به د سپینو وي او کومه خاوره او خټه او شګه چې پکې منځ کې لګي هغه به د مشکو او د زعفرانو وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثم ادخلت الجنة فاذا فيها جنابذ اللؤلؤ واذا ترابها المسك. دا حدیث بخاریم لیکلی دی امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړي اوږد حدیث دی. نبی علیہ السلام مبارک د معراج واقعه ذکر کوي او په هغه واقعه کې دغه حدیث اوږد حدیث ذکر کوي په آخره کې پکې دغه الفاظ ذکر کوي. نبی علیہ السلام فرمایي ویل په دغه شپه باندې زه جنت ته داخل کړی شوم. ما په جنت کې وکتل چې د ملغلرو جوړ شوي ګمبتونه او د هغې خاوره چې وه نو هغه د مشکو وه. یو بل حدیث مبارک کې د دې پوره تفصیل ذکر شوی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي موږ رسول الله مبارک ته عرض وکړه یا رسول الله اخبرنا عن الجنة ما بناؤها. ای د الله پیغمبره د جنت متعلق راله خبر راکه چې آیا د دې آبادي به د څه نه جوړه شوي. نبی علیہ السلام فرمایي لبنة من ذهب ولبنة من فضة. یوه خښته به د جنت د سرو زروي بله به د سپینو زروي ملاتها المسک الاظفر. د هغې خټه چې ده د هغې چې کومه مساله ده چې په هغې دا خښتې لګي هغه به د تیزو خوشبودارو مشکو وي او داسې نور رسول الله مبارک د دغې صفتونه وکړل چې دا به څومره ښکلي وي. نو معلومه شوه چې د جنت آبادي چې کوم شوی دی نو د هغې خښتې هغه به د سرو سپینو وي او د هغې مساله چې ده یعنی په کم مسالو کې چې دا لګولی کیږي هغه به د مشکو په شان خوشبوداره وي. او دا خو د عامو عمارتونو تذکره ما تاسو ته وکړه. اوس بعضې نیکانو خلکو له متقیانو خلکو له به رب العالمین خصوصي عمارتونو او بلډینګونه جوړ کړي وي. لکه روایت کې راځي چې په جنت کې به ځینې محلونه داسې وي چې هغه به مکمل د سرو زرو جوړ وي. لکه رسول الله مبارک په خوب کې د جنت د سرو زرو محل ولیده کم چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د پاره جوړ شوی. اوږد روایت دی بخاري ذکر کړی دی. په جنت کې چې یو جنتي ته لږ هم څه میلو شي
لږ خو به نی ښه ډېر وي، خو هسې ویم که لږ هم سي نو ګورې هغه به ډېر قیمتي وي د دغه جنتي دپاره. موضع صوت فی الجنة خیر من الدنیا وما فیها. په جنت کې د یوې کوړې برابر ځای که یو چاته میلو شي هغه به د دنیا وما فیها نه غوره او بهتر وي. دا ځکه چې د جنت نعمتونه به همیشه وي، هغه به فنا کېدو واله نه وي. د دنیا نعمتونه که ډېر هم ښکلي شي خو هغه فنا کېدو واله دي. قدرمنو جنت چرته دی؟ اوس دا خبره ذهن کې واچوئ. نو جنت د سدرة المنتهى سره دی. رب العالمین فرمای عندها جنت المأوى، د سدرة المنتهى سره خوا کې جنت المأوى دی. وفي السماء رزقكم وما توعدون، سوره زاریات کې رب العالمین فرمای چې په اسمان کې ستاسو رزق دی او هغه څه چې تاسو سره وعده کړی شوی ده. اوس وفي السماء رزقكم وما توعدون، تاسو سره وعده کړی شوی دی نه څه مراد دی؟ مفسرین فرمایي وما توعدون د دې ډیر مطلبونه مفسرینو ذکر کړي، خو په هغې کې یو دا دی چې د دې نه مراد جنت دی. یعنی جنت چې ستاسو دپاره کم ذکر کړی شوی دی او تاسو له به کم جنت درکولی کیږي او د کمې چې تاسو سره وعده شوې ده نو هغه بره دی. وفي السماء رزقكم وما توعدون، په اسمان کې ستاسو رزق هم دی او هغه څه چې تاسو سره وعده هم کړی شوی ده مراد دی جنت دی. اسمان څه ته وایي؟ څه چې ستا د سر د پاسه دي بس دې ته اسمان ویلي. دا بره چې دي نو دا ټول هر څه اسمان دي. نو جنت بره دی. دې نه دا معلومیږي چې ستا سره د کومو نعمتونو وعده شوې ده او د کوم ځای وعده شوې ده نو هغه بره دي. اوس جنت جوړ کړی شوی دی او که نه دی جوړ کړی شوی؟ نو دې آیاتونو مبارکو نه معلومیږي چې جنت په اسمان کې د سدرة المنتهى سره دی او د مخکې نه جوړ کړی شوی دی. الله پاک دا تیار کړی دی. دا د نورو احادیثو نه هم دا خبره معلومیږي. لکه امام بخاری رحمت الله علیه د رسول الله مبارک معراج ته د ختلو د تللو هغه اوږد حدیث بیانې. په هغې کې نبی علیه السلام فرمایي چې ثم انطلق حتی اتا بیا سدرة المنتهى. نبی علیه السلام فرمایي چې حضرت جبریل علیه السلام بیا زه سدرة المنتهى ته راوستم. په دې باندې مختلف قسمه رنګونه هغه لګېدلي وو. ما ته معلومه نه ده چې اوس دا رنګونه د څه څیز دي، خو بیا زه جبریل علیه السلام جنت ته داخل کړم، بیا زه جنت ته داخل شوم. نو معلومه شو چې جنت جوړ کړی شوی دی او د سدرة المنتهى سره خوا کې دی. همدغه شان د بخاري او د مسلم د ډیرو احادیثو نه د معراج چې کومه واقعه هغې کې ذکر شوې ده نو د هغې کې د نبی علیه السلام جنت ته د داخلېدو ثبوت شته دی. ذکر پکې شته چې نبی علیه السلام جنت ته داخل شوی. نو دې نه معلومه شوه چې جنت د مخکې نه پیدا کړی شوی دی او اوس هم موجود دی. دا جنت د مسلمانانو دپاره ته او دا د قرآن د بعضې آیاتونو نه هم ثابتېږي چې جنت چې دی نو دا تیار کړی شوی دی او دا مخکې نه موجود دی، دا نه چې دا به وروسته جوړیږي. جنت به څنګه وي؟ په دې کې به دروازې څومره. جنتیان چې کله جنت ته داخلیږي نو د جنت دروازې به دې ته مخکې نه کلو کړې شوي وي. په دې دروازو باندې به دې ته فرشتې ولاړې وي او دی چې دننه کېږي نو په دې باندې به سلام اچي. ان للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الابواب. بېشکه د متقیانو دپاره ښه ځای د ورتلو دی چې هغه د همیشه اوسېدو باغونه دي او د مخکې نه به دې دپاره دروازې کلو شوي. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. کم خلق چې د رب العالمین نه ویریدل هغوی به جنت ته ډلې ډلې روان وي تر دې چې کله دی جنت ته راشي نو د دې د اعزاز دپاره به د مخکې نه دې ته د جنت دروازې کلو کړې شوي او د جنت نگرانې فرشتې چې کومې دې ته ولاړي نو دې ته به سلام کوي چې تاسو د ګناهونو نه پاک او خوشحاله شوئ اوس تاسو دې جنت ته د همیشه دپاره داخل شي. دا د قرآن مجید د دغه آیات محاورتاً ترجمه ما تاسو ته وکړه. دا د سوره زمر آیات نمبر 83 دی، 73 نمبر آیات دی. جنتیانو ته به د تعظیم دپاره د جنت دروازې د مخکې نه کلو کړی شي.
امام بخاری رحمت الله علیه د جنت د دروازو متعلق روایت ذکر کوي. په هغې کې د جنت د دروازو ذکر چې کم دی نو هغه تعداد هغه 8 ښایي چې د جنت دروازې به 8 وي. یو به د مونځ کوونکو دپاره مونځګزارو دپاره، یو به د روژهدارو دپاره، یو به د جهاد کوونکو دپاره، صدقې ورکوونکو دپاره به جدا جدا دروازې وي، په هغې باندې به دی جنت ته داخلیږي. بعضې خلک به داسې وي چې هغې ته به د جنت 8 واړه دروازې کولو شي او آواز به ورته کوي، هر یوه دروازه به آواز کوي چې راشه په دې لاره باندې جنت ته داخل شي، هر یو دروازې نه به دته آواز کیږي چې راشه په دې لاره باندې جنت ته داخل شي. دا به هغه ډېر متقیان او الله ته نږدې خلک وي. همدا شان د اودس نه وروسته چې کله سړی اودس وکړي او کلمه د شهادت وایي، دغه انسان ته به د قیامت په ورځ اختیار ورکړي شي چې د جنت په 8 دروازو کې په کومه دروازه باندې ته داخلېدل غواړې نو داخل شي. قدرمنو سړی چې کله اودس چارهدام وکړي، څه ته چې موږ چارهدام وایو که نه، دا چې وکړي نو کلمه د شهادت وایي، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا کلمه د شهادت وایه د هر اودس نه وروسته. نو روایاتو کې راځي چې داسې کس لپاره چې هغه د اودس نه وروسته کلمه د شهادت وایي، د قیامت په ورځ به د هر دروازې د جنت نه دته آواز کېږي. 8 دروازې وي، یو به وي راشه په دې لاره لاړ شه، بله به ورته آواز کېږي په دې لاره لاړ شه. دا به څومره اعزاز وي. همدغه شان هغه انسان چې د هغه 3 نابالغه بچي وفات شي او دی په دې صدمه باندې صبر وکړي، دله به هم د قیامت په ورځ اختیار ورکولی کېږي چې جنت په 8 دروازو کې په کومه دروازه ستا خوښه وي نو راشه دننه شه. په دنیا کې په یو انسان باندې تکلیف راشي نو هغه ډېرې چغې سورې وخي. رب العالمین په تکلیف باندې د صبر کولو حکم فرمایي چې تاسو کله هم تکلیف تاسو ته ملاویږي نو تاسو کوشش کوئ په هغې باندې صبر کوئ. کم انسان چې په خپل تکلیف باندې صبر کوي دا ډېره لویه خبره. په صبر باندې رب العالمین ډېر څه ورکوي. او زه وایم د ټولو نه لوی څه دي، د دې نه د ټولو نه لوی څه څیز دی چې رب العالمین هغه ته خپل معیت ورکوي. ان الله مع الصابرین. کم سړی چې په صدمه او په تکلیف باندې صبر وکړي، رب العالمین فرمایي زه د هغه ملګری یم، زه د هغه سره یم. نو چې تا ته د الله معیت حاصل شو نو تا ته کامیابی حاصله شوه. چې الله ستا شو نو ټول هر څه د الله په لاس کې چې څه ته غواړې الله به تعالی درکوي. زه وایم د انسان دپاره د ټولو نه لوی کامیابي دا ده چې ده ته د رب العالمین معیت حاصل شي. والله مع الصابرین ان الله مع الصابرین. الله پاک فرمایي زه خپل معیت هغه چاله ورکوم چې هغه په صدمه او په تکلیف باندې صبر کوي، په هغې باندې چغې سورې نه وخي او ناشکري نه کوي او مطلب ځان نه وخي. بعضې خلکو ته چې تکلیف لږ میلو شي دا تکلیف به صرف په مونږ راځي او یاره ټول ژوند هم په تکلیف کې تیر شو. دا بې صبري ده. بې صبري د الله پاک ډېره زیاته ناخوښه ده. په دې صبر کولو کې یو صبر دا دی چې انسان نه د زړه غوښې لاړې شي او دی په هغې باندې صبر وکړي. او دا د روایاتو نه ثابت دی چې کم سړي له الله پاک بچي ورکوي. بعضې خلک یاره جي بچي مې په ماشوموالي باندې مري، پیدا شي او پاتې کېږي نه مري، نو دا ډېر لوی تکلیف وي. دا هغه چاته پته لګي چې په چا باندې راشي، بچی دې وفات شو، که غټ دی که ورکوټ یې سړي ته ډېر تکلیف رسي. خو بیا په ماشوموالي چې وفات شي نو انسان ډېر زیات دردمن کی. نو د دغه انسان دپاره عظیمه کامیابي ده چې هغه کله په دې باندې صبر وکړي. د روایت نه ثابت دي چې دغه انسان ته به د قیامت په ورځ د جنت 8 دروازو نه آواز کیږي چې راشه په کومه دروازه باندې ستا خوښه نو ته داخل شه. سنن ابن ماجه دا روایت په کتاب الجنائز کې ذکر کړی دی. فرمایي ما من مسلم یموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنس الا تلقوه من ابواب الجنة 8 من ایها شاء دخل. هر مسلمان چې مړه شي د هغه 3 ماشومان بچي، داسې ماشومان چې هغه بلوغ ته نه رسېدلی،
رسول الله مبارک فرمایي چې د قیامت په ورځ به او د په هغې باندې صبر وکړه، په دغه صدمه او تکلیف یې صبر وکړه. نبی علیه السلام فرمایي دغه انسان به د قیامت په ورځ چې په کومه دروازه د خوښۍ دی به جنت ته داخلیږي، په 8 واړو دروازو کې. نو خلاصه د خبرې دا شوه چې د جنت دروازې 8 دي او بعضې خلک به په یو خاص باندې داخلیږي او بعضې خلکو ته به ټولې 8 واړه کولاویږي او د 8 واړو د طرف نه به هغه ته آواز کېږي. رب العالمین دی مونږ او تاسو ته دغه یو عظیم نعمت را نصیب کړي چې دا 8 واړه دروازې آواز وکړي. دا به څومره لویه خوش قسمتي وي چې انسان د جنت په دورشل باندې قدم کیږي. قدرمنو پروګرام وخت پای ته رسي انشاءالله العزیز. که ساګانو وفا وکړه نو په وړاندې پروګرام کې به تاسو سره بیا حاضري کیږي. ستاسو دعاګانو محتاج محمد داود عابد ستاسو لخوا اجازه اخلم چې هر ځای کې الله مقدرمن او خوشحال لره د لوی الله په امان.